أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر صدق الله مولانا العظيم. دی آیت شالا پاک جل وعلا شانه دا خبره میشتو ټولې ته کو چې مځکه مو توسته پورا د معیشت د زندګۍ د گزاران یو لویه ذریعہ او سبب می جوړ کړی دا کفات منا ارجمه کوین کې توس چې سمره ژوندۍ مځکه دا غار جمع کوي پوس په شو باندې د مځکه په مخ باندې توس ګرځي او سمره مړ چې دی دا مځکه ټول لوند په خپل خېټه شهر جمع کوي کا ژوندۍ کمړې ژوندۍ پوس په ګرځي عمر لوند مخ د مځکه نه لوند بار حال خېټه د مځکه ته لوټ شي بیا لا پکوي چې مو په دام ځکه شي پوس مضبوط غرینا جوړ کړی دي او دا غرینا مولون د مځکه نار یستلې دي ځکه چې مځکه خېزیدله او بیا زه توسته درتشم بهترین کشلې به خوږې به تر وسکین نه بیا لا وی چې نه توسته مو په کارنامه شي د مو په قدرت شي به هر حال سوچ نه کوي دا سه خلک دې پر تابویدو بدبختی دو یا په جهنم شلګار دو لوړ شي وګرځي اکیم خلق چې تیر انجام او اتوس وک سي کوملوت کومنوح یا مشرکین د مکه بهر خلای چې څه کړی وي آلش کی توسیا وک سي بیا لا پکوي چې هغه سیر ته لوټ شي چې پوکیما مزکه باندې دای ګرځیدل بیا وریز دای ترچګه شو په دای باندې بهر خلای درې طرف نر بداله شو او د هرنګ په جهنم شي با دای باندې په قیامت شي وریز د جهنم نه لګای د جهنم نار چګیږي پوس په دای په سار به ویلوړی لګای وریز او شي طرف ته کین طرف ته یا دی به چې دا خو راحت غرمنه غرمسترګ نه پامن شوي علاوه چا به داسې سیره نه وي چې سړی ته امن ورکوي سړی ته خوشحالي محسوسیږي بهر خراب دی ير غړنجي وي او جهنم داسې عجيبه زیده بدترین زیده د مردوړ خلک دی پورا لکه دولته مثلا میشتوس بنگلادو مکان دا کوټړي اټول مکمل چوخله وېتره جهنم به داسې لوی لوی سکوي سکرواټه برغوروي او بیا اینه بسپن کی جوړیږي تقسیمیږي به داس پی لکه تک زیړ ایشون علاوه چې بیا بدبخت منحوس سپری خلک دې پر هلاکت تا دا خبر علامو ته نقل کوي مخش تیر خلک چې کسي لشکي تیر خلک تاریخ یا کسي علم نجعل الارض علاوه چې امیر نه دوګر ولیم زکا کفاتن ارجما کوین کې څه کر جمع کوي احیاء ژوندیار جمع کوي و امواتن مړیار جمع کوي ای علم نجعل هذه الارض میر ندو ګرځولې د امزکه التي تعيشون عليها كالام لكم د امزکه میر داسه جوړ کړی د لکه توسته پر توسه میر بهر حال سړی میر انتهایی زیوت شفیق مهربانه په خپل سړی باندې تجمع الاحياء على ظهرها والاموات في بطنها مزکه لګیا د میشتو سه ټول ژوندۍ سوري چې سمرای خصوصا بیا پیرای انسان د امزکه پوس په شو باندې په مخ باندې ګرځي او سمره مړی چې دی بهر خل د ټول مړی دوه خپل لوند خېټه ته لوند سمبولوي مفسرین وی چې کفت یعنی کفات دا جمع کولې ته وی مزکه تجمع وتضم الیها جميع البشر ټول بین ادم چې سمره دی خپل زون ترجمه کوي لکه میر الاحیاء یسكنون فوق ظهرها في المنازل والدور ژوندۍ خلق د ټول میشتو سه بهر خلکو کې ریشه پندېږي سیږي او د هرنګ په منازل شه په لوی لوی بنگلې مکانات شه میشتو پندېږي د ژوندۍ حیثیت داسې د مځکه په مخ باندې والاموات يسكنون في بطنها في القبور مړی ټول د مځکه لوند په شو په خېټه شي سیږي لکه بل دي شلاوی منها خلقناکم ادم مځکه نه میشتو پیدا کړی وفيها نعيدكم ادم مځکه ته میج واپاستوس بیا ور ولي ومنها نخرجكم تارة اخرى ادغه مزکه نه بمیش بیا تو صوبوسی مفسرین وی خصوصا امام شعبی رحمه الله بطنها لامواتکم
دا د مځکې خېټه لون دی دا توسې مړی دی پوره دو وظهرها لاحیائکم و د مځکې د پوس شو دا ژوندی دی پوره دو دا آیت منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. علماء کرام لیکي خصوصا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی اشرف علی صاحب تانوی رحمه الله او یی چې کله مړی چې ورشي کابر ته بهر حال امام نیک سرای اب خوري رخلی په دا یاد باندې بيدام کو دریو را بيدام کو سار طرف نه به ورچوي خورا نیر انشت چال الحمد بتراوی هغه ودا اسی فضل کی سیدی هغه دا آیات په امام عالم نیک سرای بيدام کو به دریو را منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى بیا به کابر اسار طرف نه ورچوي بیا لا پکوي وجعلنا مش ګرځولې دی فيها بدامزه کا شی رواس یا مضبوط غرینا شامخاتن چک چک ای وجعلنا فی الارض جبالا راسخات عالیات لوی مضبوط غرینا چک چک غرینا مرتفعات لالا تسترب بكم چې دمزه کا پتوز بنده ونه خيزي مخش بارخل خيزدا رنجدلا بیا شیخ سدی صاحب رحمه الله وی چې دا غمیخینا دا غرینا شول په یوزي په بل دی بن خدای پاک دا غرینا مخې په تور باندې په مزګه باندې ټاکوال اس پتوز باندې مزګه خيزي نه اس یا کلا کلا بارخل الله خپل کارنامې دي کی میلا کې چې زنا عام شي کی میلا کې چې زکوت نه ورکوي پښم زکه خيزي زلزلہ اس میشتو ظاهري اسباب مری مې چې پداشه لوند لاوا دو پداشه کرومایټي پداشه خدای چې سیدا چا پیدا کړی دي ا دې ته چې سوچ وکړي دا پیدا کړی چا دي بارخل خال کې باندې بیا مزګه خيزي رنجيري باندې واسقیناکم امیر دې شي توستا ما ان یبفراتن خوږه واسقینا ما ان عذبا حلوا میشتوستا دې شي به ډېر بهترین خوږه بالغ العذوبه انتهایی زیوت خوږه دي وانزلناه لكم من السحاب میشتوستا بارحال د غیبان د وریزنه ار نزلوي واخرجناه لكم من العيون والانهار لوندنا چینن اغانار جواتیږي لترشبوا منه انتم ودوابكم تو زنوري چې وس چې ډېر تروي کې به زنوریان شي تلای میشتو زکه زنوریان شي تلای د سمندري به ډېر انتهایی زیوت تروي دي بهرحال دریو به مشا چپی وای اغنا بخارات په شکل شي براس پوس چگیږي وریز په شکل شي کیم ملکه د کیم زیت زورات وي اغه وریز یار وروي اغه به د سمندر ولا خواږي شي نو مفسرین کې چې وریز داسي کله غیرباله لکه پرويز لکه میسو پرويز داسي راپوي داسي وریز نه غیبه د اثر تلیږي او خواږي به بهترینه به سمندر ولا ترخیوي تروي چې پوسټ کې شي بیا خواږي شي بیا لاوي ویلون حلقات واسقیناکم میر دې شي توستمان فراتن یې ډېر خواږي بهترینه ویلون حلقات تا یا ویلون بدبختی دو یا ویلون جهنم شیوال گردو یوم الدین پاوریز بنی قیامت پر للمکذبین اغه خلق دې پورا چې قیامت قبر اخرات قران او حدیث دا ټول دروغزینی غنی الله چې دې خلق دې پورا تابیدو دا به پورې غش پاوریز نه ورسی ان تلکو لوټ شیلا ما اغتا کنتم چې تو سوی به اغه سره اغه بندې تو کذبون چې تو سنسبت دروغوي تا کړو ا د عذاب د جهنم ته ور شي په دنیو شپه تو سوی چې نشته اسی کې سیدی ملیون طالبونه کې سیدی ډراوی مې بهر حال علاوه چې سانم دوری وکي چې عذاب په دنیو ش عالمونه طالبونه چې توسته وشالو چې په عالم طالب پر نخول پر چم کړو ایسی نندورا وکا بیا لاوی هولارو کوي عذاب وضاحت کو ان تلکو لوټ شیلا ذلن اغه سیرتا ذی ثلاث شعب چې چشتنه د درې شعبې دو یعنی درې پټینا بي اس پی ای چې شاه دا خو به سیرا وی بهترینه سیرا وی دولته چې وړای شي ګرمي شمیشتو زیره تا هغه کی من کوشش کی چې سوړ شي بیا غرمته کوشش کی دا به دا سیرا بختوره سیرا وی چې نو لا ذلیل ان به خوندوره سیرا وی ذلیل منه ډیره غټه سیرا چې ونه سینه غټه وی هغه سیرا هغه مره غاڼه وی چې دا سیرا سیرا به نه وی ولا یغنین به پروايي ولی من اللهب دغانا ګرمینا لکه مثلا سړی ته ګرمیشته ګرمی رسیږي به وی چې خدا به متعیغنا فایدارو کو نشته دا فائدې ورکول مفسرین لیکي لکه مخشه خبره تیرا شو خلاصه تفسیر چې جهنم نه به وریز ارچګ شي وریز به تک تیر لګای بیا به قیامت شي چې سمره ګناګور وي غار سړی د ګنا په لحاظ سره په سار باندې بیا غوریز لګای وي دا شي طرف ته دا سکین طرف ته هر طرف ته ودتا هغه سیره وی خوې به د غورمسترګ نه تیز روشنايي وي ګرمیش په پرشي وي انها بشکا دا جهنم ترمی دا به غرزول وشتل کو به شررن پداس اسکارواټ سره پداس اسکوي سره کل کسر لکه بنگلې مونای کسر منه بنگلا مونای لکه مثلا دا جماعت دا ټول دغه چې مکمل وتره بیا په قیامت سے توبه خدای جهنميون به داسې وي چې جهنم به مکمل لکه مکانینه داس په غراوي به بیا تقسیمیږي کانه هو گویا کې داغه
مکانات جمالاتون دا څه دی ایشون دی صفرون تک زیړ بیا به نسپن کې جوړیږي بیا به داسې وي لکه تک زیړ ایشون اسکرواټې به داسې بلیږي. ویلون هلاکات تا یا بدبختی دو یا جهنم شلګار دو یوم دین پاورز دی قیامت بن للمکذبین داسې حال کې پر چې قرآن او حدیث دروغجنی ګڼل. علم نجعل الارض آیا مینه دو ګرځولې علاوه چې مزکا کې فاتن ارجما کوین کې سیک ارجما کوي احیا ان ژوندیا پوس پښو باندې ګرځي و امواتن مریا لون د خېټې ته برحال ورسیړوي وجعلنا میر ګرځولې دی فی اب دمزکا شیر واسیا مضبوط غرینا شامخات چک چک مرتفعات عالیات واسکیناکم میر دې تری توستا ما ان یبفراتن خوږه بهترین بدی. ویلون هلاکاتا یوم دین پاورز د قیامت سے للمکذبین ای خلق دې پر چې سیک دې قرآن دې حدیث قیامت کا براخرات درویزینای غنی. ان تلکو لوټ شي علامه ایغه خبره تا کنتم چې تو سوی به په پر تو کذبون چې نسبت دروغه مې تا کړو جانم تسیس په دنیو شو تو سو چې نشته خبره اسی کی سیدی. ان تلکو لوټ شي لازلن ایغه سیره تا ذی ثلاث شعب چې چشتن عظیمه چشتان ثلاث درې شعب برانچینا شعبه چې چشتنا د درې شعبه دوی درې طرف نه سار شي طرف ته ګس طرف نه د باندې بعد جهنم وریز لګایر بدالوي لا ذلیل چې نه به سیره وي خواندوره سیره ولا یغنی او سړی ته به فروايي نه ورکوي نفع به نه ورکوي من الله د غره د شغلې د جهنم نه د ګرمېشت جهنم نه چې سوریه سر باندې ودره ده جهنم د ګرمېشت نه ما باج کو او غرمستر کې چې کیم خپل غاده تمازت تپش حرارت اینه ما باج کو چې داس نه دو انها بشک د جهنم ترمی دا بيشتل کو بشرارین پدا سس کرواټ اس کوي سرا کل کسرا لک بنگلې مونای مکمل اس کرواټ به داسوي لکه مکانات مکمل کلی او کومینه چې غوراوي کانه هو گویا کې داس کرواټ داس کوي جمالاتون ته وېج کوي شوندي صفرون تک زیړ یعنی بیا خپل بیا سپون کې جوړیږي. ویلون هلاکات یوم دین پداورید بندید قیامت پورې للمکذبین ای خلق دې پر چې قرآن او حدیث قیامت کا بر اخرت دروغزینی غنی. بسم الله الرحمن الرحیم. کاد الفقر ان یکون کفرا. نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد مبارک فرمائی چې فقیری خوری غریبی نشتی دا نشدے دو چې کفر جوړ شي. قریب ہے کہ محتاج کفر کا سبب بن جائے. تشریح علماء کرام نے کی چې فقر و افلاس خوری غریبی چې کله په انسان باندې روشي بیا ډېر رداسي نعوذ بالله چې سړی کفر ته خپل ځون بیایي ا دې وچ سه واجدي اول واجدا چې فقر د خوري د نشتي غریبي واجا د الله په نظام الهي بن سره اعتراض کو نه توبه خدای به د زغری پیدا کولا اپن کای خدا سے مجرم دا سے فاسق فاجر دا اخو خدا چې سدي اخو دا سے کفرای ګرځي په پن کی موټر سے په پن کای بنگلا سے وختي نه تیری ریاغ ودا ا دې په سره نعوذ بالله دای کافر شي. دوم واجدا اللہ کے آگے ہاتھ پلانے کی بجائے غیر اللہ کے سامنے دست دراز کرنے لگتا ہے. اللہ تعلوس نہ غزاوی چی اللہ تمو تا روکڑا وکی یعنی خدا پاکا تمو تا روکے لکہ اللہ پاک جل والا شانوی چی ادعونی استجب لکو مونا داو غوڑی زی قبلوان خو سیک چی دے مونا غوشتا نکو مونا ہمیشہ غوڑی نا داستی لکہ مود ذات نا چی انکار کو یستکبرون تکبر کو بیچے سیک تکبر کو مونا غوشتا نکو فسيدخلون جهنم داخلين اب جهنم ته ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. ذلیل بھی جهنم ته داخلی ری بلا درم وجدا چې شیطان دته پزلش دا وسوسه ورچوي چې غوړه بار بار غوړه چې مول دولت ډیر شي عيش و عشرت شراب و کباب زنه مردوړي دا بیا مشاکین اعوذ بالله ا دې وجنا چې سړی دا وکړو به وی چې پورېغه هم ملاویږي نه سړی حرام تعالی سوچوي نعوذ بالله من ذلک کیسه ژوندۍ د خلق قرآن شریفینا سره جمع کو په قرآن شریفي ور وداري پوس پانکې ارخصوي ډیر خلق نعوذ بالله امیر د جماعتې بیټری پټ کړلې ویلې چې دا حق ژغدو کو ازکه وی چې دا بیټری نه پټ کې چې سپیکرې به شمار شي علامه دا ګناینه معاف کو بیا دې وجنه نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد مبارک تا دنیا میں فقر اگرچہ مشقت ہے پدنیو سے فقیری خوری غریبی اگرچہ دا مشقت تا تکلیف تا خو په آخرت سے به دغه فقیری خوری غریبی خوشحالی سړی ته مکمله مخصوصي یو غوټه خبره ده چې فقرا مساکین چې په خپل فقیری خوری غریبی نشتی باندې صبر وکړو په ودون خلک نه به 1500 کوله مخش جنات تدریمی. آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین الطیبین الطاهرین الی یوم الدین
برحمتك या अरहमर राहिमीन। वालेकुम अस्सलाम।